السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو ته د مفتي صاحب د حقيقي خبرې زمون بازارونه وایي موږ په افغانستان کې امن غواړو. دا امن چې امریکا راغله نو امریکا د ځان سره افغانستان ته ګلونه راوړي او بمونه راوړي. دا 20 کال افغانستان کې امریکا په 52 طیارو باندې ګلونه شیندل کو بمونه ورته اول د هلمند یو کورنۍ چې د واده په دوران کې په بمباري شوې ده او 400 نارینه او زنانه پښتانه چې د هغې د واده د ډولۍ زنانه د هغې د وجود د غوښو ټوکړې دا یې د محلې او د کوڅې د دیوالونو نه چې کوم دی نه راغونډې کړي دي. ته په هغه وخت کې چېرته وې؟ امریکې چې پښتون وژلو ته چېرته وې؟ دا 7 لکه مسلمانان چې امریکې په 13 کالو کې وجلې دي دا امنو کو بدامني وا. ستا مشر خو د فرنګي خلاف جهاد کړی نو د فرنګي خلاف جنگ ته جهاد او د روس خلاف جنگ ته فساد، د فرنګي خلاف جنگ ته جهاد او د امریکې خلاف جنگ ته فساد. ولی فرنگی کافر وو نو دا روسه دا دهریا هغه خود سره الله نه منلو، فرنگی خو الله منلو رسول الله نه منلو، روس خو الله نه منلو نو چې رسول الله نه منلو داغه خلاف جنگ جهاد او چې الله نه منلو داغه خلاف جنگ فساد شو. مونږ خو ورپسې نه یو تلي په مونږ پسې راغلي دي. برطانیه دلته راغلې وه. بیا زه دا تپوس کومه چې دا ستاسو د دې علاقو خلکو د سید صاحب ملګرتیا کوله او د فرنګي خلاف دا جهاد کو بیا دغه بم فسادي، بیا دا مشران هم فسادیان تیر شوي دي.